ستا آئین هو قرآنو قانون ما جوړوا قانون جاری کړه الله جوړ کړی دی کنه الله د دې لپاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام را لېږلو الله را لېږلو په دې کې د غل قانون شته چې والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما د غل لاس کټ کړي ستا قانون سوې چې 50 کروڑ پټي کې غل لاس وته نه کټ کې سب ورته وای نه ستا قانون دا وای چې غل چې دین رهایی ورکه غل د قرآن قانون وای چې د غل نه لاس کټ کچ بلته عبرت والی زب یو نه هو چرته لاس کټ ک په چوک کې الله گواهی پر روډ بس سپروتی سو خو ورته لاس کی سو خو ورته لاس کی امن راولي قرآن مجید د امن نظام دی کنه د امن نظام دی کنه یو ځای کې خورشي خبره بل ځای کې خورشي ماشومان پټي گدا کی ته غل عبرتناک سزا ورکا دال په مخرو چې غلا چې راوته الهات سانډه جوړ شي دال په مخرو بلکې هغه سزا ول ورکه کم چې قرآن او سنت ویلي دي بیا ته ګوره چې امن راضي کنه راضي تم پارام خوب کو زبم پارام خوب کوم ته ګوره چې امن راضي کنه راضي ته زناکار له هغه سزا ورکه کم چې قرآن ویلی دا کم چې قرآن او سنت ویلی دا زسو خود پردی لور خور ته بره وګوري بیا سو خود ورته وګوري کنه نن چې د ستا خور لورم په امن نه ده د بل مسلمان لور خورم په امن ما نشي پاتې کېدلی ولې د زناکار له سزا نشته ستا قانون سوی و یره چې الک او جینۍ رضای زنا بالرضا دا بالکل جایز ده قرآن وی الزانیة والزانیة الزانی والزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة دوری ولا ورکی او کو شادي شودی نو اغله چې دین رجب ورکی تو خو یو لدا سزا ورکا دا به ار یو لنی یو له ورکا او چې دینو بر سر عام ولا ورکا چې دا ټول مسلمانانی او ویني ته وګوره سو خو دې پردی لور ته بد نظر باندې وګوري ورونو دا صرف د مولیانو کتاب نه دی بلکې دې سره امن په معاشره کې راځي ته بیا آزاد ته مزله د دې وجه نشي راتلی چې ستا دکان داسې پاتې کېږي ستا پټې داسې پاتې کېږي ستا پټې محفوظ نه دی ستا دکان محفوظ نه دی ستا خپل ځان محفوظ نه دی ولې قرآن هم نه دی راغستی که نه که مونږ او تاسو زمونږ او ستاسو په لوی سطح سره په حاکمیت په سطح سره قرآن مجید نظام شو الله گواه دی چې ستا دکان د کلاو پروتي راځه موز بکې او دس کو کورتم بکې دا څوک خو دې ستا یو څیز ته لاس کی دلته به تا نه غلا وشي او 15 شل 3 څلور میاشتې او بیا ته جیل خورې چې تا نه غلا وشي ته به بیا خورې غل به آزاد ګرځي د هغه به چېرته زور رسېږي د هغه به چېرته تعلقي چې کله د قرآن او سنت نظامي نو بیا به ګنټه دننه کې ورځ بم پکې نه لګي ورځ بم پکې نه لګي د غل به دا ذهن کې امید بم نه راځي چې زه به خلاص شم ولې وکړې غلا دلته خو دا امید چې ناظم صاحب سره مې تعلق دی MPA صاحب سره مې تعلق دی کنا پلان کی بدماش صاحب سره مې تعلق دی ما په یو ټلیفون خلاصولی شي اسی چو صاحب غریب مجبوره دی اسی چو صاحب غریب مجبوره کې الله پلان کې داسې وکا چې کله د قرآن او سنت نظام دی بیا چې کم عمله د شورته ده کم اسی چو صاحب دی نور دی هغه به د قرآن او سنت نظام ته ګوري چې ما ته قرآن او سنت سوی قاضي به دې ته ګوري ټلیفون او دې ته به نه ګوري چې د پلان کې صاحب تعلقات دي د پلان کې صاحب تعلقات بیا به کې صاحب نه بیا به کې صاحب نه نو دا قرآن مجید د دنیا او د دین پایده په قرآن کې ده د دین او د دنیا دواړو پایده په قرآن کې د آخرت خدا ده خو ستا د دنیا هم پکې امن دی مونږ ته چا دا نظام بد کاره که قرآن او سنت یې راته بد کاره که هغه خړمخو انګریزانو چې هغوی مونږ ته دین داسې ښکاره کړی دی چې دا خو د یو جبر دین دی او چې دی نو که رالي نو بس په توره به تا نه سر والی کېږي نه دا نه دي دا نه دي هغه به چې دی نو هغه به د یو نه چې د شریعت وایي سزا چې ورکې بر سر عام ورکه په بازار کې سزا ورکه چې مجرم له ورکې خلق ورته راټول کا په جماعتونو کې اعلانونه وکا په موټر باندې لوډ سپیکر وته چې پلان کی رز باندې وا پلان کی ځای کې غلا کړي او پلان کی غل به سزا ورکیږي ټول مسلمانان دې راجم شي قاضي با جج به فیصله واوري چې بدله به سزا ورکیږي پلان کې رز باندې ټول مسلمانانو اجتماع وي ټول خلق ورته ګوري داغه نه بلاس کټ کیږي د غل نه لاس به کټ کیږي یره چې دا چا اولی ده کنه نو د چا مجال نشته چې بیا پردي سیز لاس یوسي د چا مجال نشته بچا کې دا جرأت نشته اول بخپل لاس ته ګوري اول به د خپل لاس ته ګوري چې دا رانتلونکې ده کې پردي سیستم لاس کوم دا امن دی په دې کې خوشحالي ده دا چې دی نو زما د پارم ده د بادشاه د پارم امن دی د وزیر د پارم امن دی د مولا د پارم دی د امیر د پارم دی د کاروباري د هر چا د پار امن دی د هر چا د پار خپل حقوق دی په شریعت کې
نن سبا زورور خپل د حق تپوس کولی شي، کمزور د حق تپوس نشي کولی. کمزور د حق تپوس نشي کولی. په کمزوري باندې چې دی نو قانون جاری کیدی شي، خو زورور باندې قانون هم بیا لار ورکوي. زورور نشي. بس چې پیسه چا سره زیاته وه نو بس هغه ته خیر خیریت دی، خو که پیسه د سره نه وه نو بیا ډېر احتیاط کوه، ډېر احتیاط کوه. بهرحال د امن آواز ورکوونکی قرآن او سنت دی. د امن آواز ورکوونکی قرآن او سنت. مسلمان د بل نه ګیله مه کوه. که ما او تارالو مسلمان او د قرآن ته کېناستو د الله کتاب هم زده کړو نو کم از کم یې سړی د بل نه به څه ګیله کوي، هغه زمونږ په وس کې نه ده. خو په دې خپل 5 فوټه 6 فوټه بدن کې خو به وګورو که نه چې څومره دین شته او څومره نشته. دا د الله کتاب څومره زما په دې 5 فوټه بدن 6 فوټه بدن کې شته او څومره کې نشته. بس خپله آینه ځان ته مخې ته وګوره، نو خپله شیشه د ځان ته مخې ته وګوره. نو بهرحال